سوات کې د مختلف سیزونو جوړونکو کارخانو مشرانو د سوات بزنس اینڈ مینوفیکچرینګ اسوسییشن بنسټ کې خودلو د حکومت د سوګن پورته کولو دستور چې سوات پریس کلب کې تابع شوی و. سوات ټریډرز فیډریشن صدر عبدالرحیم د نوي کابینې د غړو نه سوګن پورته کړو. په دې موقع د سوات بزنس اینڈ مینوفیکچرینګ اسوسییشن ټاکلې شوي صدر نسیم الرحمن او د پروګرام منتظم یعقوب خان وینا وه چې د اسوسییشن جوړولو مقصد د کاروبار سره تړلي خلکو ته راپېښ مشکلات ختمول دي. د مینوفیکچرینګ یو داسې لاین دی چې په دې کې د مسلو مسایلو مطلب نه دا پته لګي چې سبا امر څه مسله راځي، ځکه دا مینوفیکچرینګ دی. زموږ ډېرې زیاتې مسلې مسایل دي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې مخکې په وړاندې د تلو دپاره هم مطلب موږ نن دا نه شو ډیسایډ کولی چې سبا به موږ دا کوو، خو زموږ مقصد دا دی چې مطلب دا دی زموږ دلته کې دا یونین جوړ شو، د دې یونین په ذریعې سره چې څونه مینوفیکچرینګ دي هغوی ته څه مسله راځي، هغوی ته څه مسایل راځي، هغه به خپل یونین سره رابطه کوي او یونین به مطلب دا دی د هغوی د مسایلو د ختمېدو بھرپور کوشش کوي. چې وړوکی بزنس مینوفیکچرینګ دغه دی کاټیج انډسټریز ده، د هغې د سر نه به سوات کې مسایل ډېر زیات وو. د دې وجې نه موږ دا فیډ وکړو، تقریبا څه 1.5 کال وشو د دې کې لګیا او محنت یې کوو. اخر دا چې په هغې کې موږ خپله یو کابینه وټاکله. دستورې ته د سوات پریس کلب چیرمین شهزاد عالم، سوات ټریډرز فیډریشن صدر عبدالرحیم، سوات هوټل اسوسییشن صدر الحاج زاید خان، ډاکټر خالد محمود ګجر، انجینیر عمر فاروق، انعام الرحمن او وکیل احمد کانجو ویناګانې وکړې. په دې موقع ویناوالو وویل چې سوات کې هیڅ قسمه ټیکس نشي برداشت کولی. دا سیمه د ترهګرۍ، سیلاب او زلزلو نه متاثره شوې، ولې کورونا وبا هم د دې ځای معیشت ته لوی زیان رسولی دی. دوی په ګډه کار کوي او کاروباري خلکو ته راپېښ ستونزو هوارولو لپاره به د هیڅ قسمه قربانۍ نه مخ نه اړوي. افتخار احمد زمان، زموږ سوات .com، مینګورا، سوات.